حروف مده څو دي لقمانه؟ درې. کوم الف مده، واوي مده، یاي مده. واوي مده څه ته وایي؟ واوي مده دې ته وایي چې واو ساکن مخکني حرف باندې پیش وي او دا به د یو الف په مقدار راښکته کېږي. حروف لین څو دي؟ دوه. په تېزه وایه. کوم دوه. واوي لین، یاء لین. یاي لین څه ته وایي؟ یاي لین دې ته وایي چې یا ساکنه وي او ښي طرف ته ګاونډي حرف ته سا زبر وي نو دې ته یاي لین وایي. یاي لین به په نرمۍ سره ویلی کېږي. د مد څو قسمونه دي؟ مد دوه قسمونه دي. کوم؟ مد اصلي، مد فرعي. مد اصلي څه ته وایي؟ مد اصلي دې ته وایي چې د حرف مده یا د ولاړ حرکاتو نه وروستو حمزه یا ساکن یا مشدد حرف نه وي راغلی نو دا به د یو الف په مقدار راکاږو. او مد فرعي څه ته وایي؟ مد فرعي دې ته وایي چې د حرف مده یا د ولاړ حرکاتو نه وروستو حمزه یا ساکن حرف یا مشدد حرف راغلی وي. د حرف مده نه وروستو د حمزه مثال لکه جاء، جیء، سوء. د حرف مده نه وروستو د مشدد حرف مثال څه دی؟ د حرف مده نه وروستو د مشدد حرف مثال ولضالین. د میم ساکن څو قاعدې دي؟ د میم ساکن درې قاعدې دي. دویمه قاعده پکې ووایه. قاعده نمبر 2 هر کله چې د میم ساکن نه وروستو حرف با راشي نو په دغه میم ساکن کې به د یو الف مقدار غنه د اخفا کېږي. مثال یحاسبکم به الله. دې کې به اجرا څنګه کوي؟ اجرا به کې وکړه میم ساکن کې. د پدې میم ساکن کې به د یو الف مقدار غنه د اخفا کېږي ځکه چې د میم ساکن نه وروستو حرف با راغلی ده. د لفظ الله د لام اجرا؟ دا لفظ الله والا لام به نری ویل کېږي ځکه چې د لفظ الله والا لام نه مخکینی حرف د لاندې زیر راغلی دی. دا ته اجرا چې وکړه د څوم نمبر قاعده ده د لفظ الله د لام؟ دا دویمه قاعده ده. دویمه قاعده ووایه. د لفظ قاعده نمبر 2 هر کله چې د لفظ الله او اللهم د لام نه مخکې زیر راشي نو په دغه لفظ الله او اللهم والا لام به نری ویل کېږي لکه بسم الله قل اللهم. د نون ساکن او تنوین څو قاعدې دي؟ دریم نمبر قاعده پکې ووایه. قاعده نمبر 3 هر کله چې د نون ساکن او تنوین نه وروستو حرف با راشي نو دغه نون ساکن او تنوین به په میم ساکن سره بدلیږي او د یو الف په مقدار غنه پکې د اقلاب کېږي. اقلاب معنی څه ده؟ بدلول. څه شی بدلول؟ نون ساکن او تنوین په میم ساکن سره په میم ساکن سره بدلول. مثال من بعد سميع بصير. قاعده نمبر 4 ووایه. قاعده نمبر 4 هر کله چې د نون ساکن او تنوین نه وروستو د 15 حروفو نه یو حرف راشي نو په دغه نون ساکن او تنوین کې به د یو الف په مقدار غنه د اخفا کېږي. هغه 15 حروف دا دي: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. مثال لکه انتهوا من ثمرة. د دې جوړ روان وایه. جوړ روان. میم نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثما، را زبر را، من ثمرة، تا دو زیرتن، من ثمرة. درېمه طریقه جوړ په طریقه روان. من ثا، من ثا، ما، من ثمرة، من ثمرة، من ثمرة. اجرا پکې وکړه. په دې نون ساکن کې به د یو الف په مقدار غنه د اخفا کېږي ځکه چې د نون ساکن نه وروستو د 15 حروفو نه ثا راغلې ده. هر کله چې د نون ساکن یا د تنوین نه وروستو د حروف حلقي نه یو حرف راشي هغه نون ساکن او تنوین کې به چل کېږي؟ غنه پکې نه کېږي. حروف حلقي کوم دي؟ حمزه، ها، عین، ها، غین، خا.